کتونکو په شکور کې موجود یم چېرته چې دوست محمد په بېدردۍ سره وجلې شوي دي، څلورې بچي دي. هغه ځای کې ولاړ یم چېرته چې دوا ته څوک ناست دي، هېڅوک په درک په نظر نه راځي او ډېر خلک چې کوم دی نو د کیمرې نه سیټ ته کېږي. پوښتنه مې وکړله نو پرون دغې خلکو دپاره په دې محله کې چانده شوې ده، انتخایي غریبانان، بې اسرې، بې وسه، هېڅوک یې چې کوم دی نو داسې نشته دی. دغه ټوله کهاني به ورته په دغه پروګرام کې شریکومه. تاسو چېرته هم مزې زموږ سره اوسئ، خو دا درته ضرور وایم چې انتخایي بې اسرې خلکو ته نن راغلی یم چې داسې بې اسرې خلکه ما چېرته نه دي لیدلي چې هغه دوا کې هم ډېر خلک ناست دي او هغه چې کوم دی په ځای کې دا کرسۍ والا چا روړي دي دا پته نه لګي. خو دا هغه دوا ده نن دویمه ده، نه درېیمه ده، نه څلورمه ده، نه پنځمه ده، بلکې پرون چې کوم دی نو 11 بجې دوست محمد خورو ته سپارلې شوې دي او نن د هغې کهانۍ دپاره د دې خلکو کالونه د یو ځای بل ځای نه راتلل چې لب خانه راشه راشه راشه، خو دې وخت کې کیمرې ته چې کوم دی نو څوک مخې ته نه راځي. زه به دننه برته دغه صورتحال ښایو چې څه صورتحال دي، ولې یې ویشته، پسې یې ویشته، چېرته هم به ځئ زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی او په شکور کلي کې موجود یم. شکور بازار چې کوم دی کتونکو کوم کور ته چې ځم نو نن دی کې د مړي چې کومه ده نو دویمه ورځ ده. پرون چې کوم دی نو هغه خور ته سپارل شوي دی او بله ورځ چې کوم دی نو د شپې 9 بجې هغه ویشتل شوي دی. د کور دا ماحول ماته داسې ښکاري. دوا ځای ته لاړو نو هلته کې م 2 کسه ناست وو، د دغه ماشومانو ماماګانو هېڅوک یې هم نشته. دا چې کوم دی نو ختم ته دلته کې دا ناست دي په دې ټول کور کې څوک په درک باندې نه راځي. دغه یوه کمره ده پکې او هغه چې کوم دی نو باتروم دی پکې او د دغې خور دنیا چې کومه ده هغه ړنګه شوه. دا ماشومان بچي چې کوم دی نو یتیمان پاتې شو. لانجه په څه وه دا ټولې خبرې به د دې خورکۍ نه چې کوم دی نو اورو. خورکۍ درته ووایه چې نن دویمه ورځ ده ستاسو د کوروالا دا څنګه دا واقعه راغله؟ دا زمونږ د ځمکې مسله ده او دوی دي چې زوروره او زما د خاوند یې په دې جاپان بازار کې راګیر که په 14-15 کسې ووهه او بیا زمونږ خو دلته هېڅوک هم نشته بغیر د خدای نه. هغه بس هوایي ډز وکړو، په هوایي ډز باندې دې ولګېد، زخمي شوی وی. هغه د خپل یاره نه ځکه چې هېڅوک یې نو بس په دغه ډز باندې دی ځان خلاص کړ. بیا خو دی لاړه مخرو شو، په هغه ځای کې دی پټ شو، اوس پته نه لګي. دی یې راوسته ده ته یې ویې چې راځه را خبره کوو، جرګه کوو او روغه کوو. بس هغې کې دی ویشته، پرچه چې یې ویشتې دی خو دی یې ویشتې دی او د حکومت حجرې دی خو زما دغه نه کوي ځکه چې دوی سره پیسه ده، مال دولت یې دی، خلک یې دي، ګڼ دي او زما خو دلته هېڅوک هم نشته دی. دا ټول چې دوی تاسو وایي چې جرګه کوو نو جرګه کې دی یوازې تلي وو؟ جرګه کې یوازې نه تللی، بس دی خو یې په دوکه راوستو که نه. دته خو یې ویې چې خبره لیډي ډز کړو نو په دوکې څنګه دغه کې یو کس یې خو ویشتې و که نه؟ نو ویشتې خو نه، دا خو هوایي ډز و چې دته ځان خلاص کړه. په 14-15 کسه دې کلي ته دارې پته را چې ټول زخمي وو، ټول زخمي وو. په دغه وجه باندې هم په دې ډز نه دی کړی، هوایي یې کړی چې ځان یې خلاص کړه. بیخي د خلاصي هېڅوک هم نه وو. FIR تا کړی دی؟ او بیا ما وکړه دلته راغلل، خو لکه د هغې هم دا دویمه ورځ ده، د بله شپه د شپې دا 9 بجې دا کار شوی دی. نه په کور چاپه والی شي نه څه داسې هغوی له څه تکلیف نه ورځي. دا خو زما ماشومان دي، د هغې د پاسه به هم دوی راشي، زه خو یارېږم. زما د ماشومانو له به خامخا څه تکلیف ورځي. ستا دلته څوک دي؟ زما دلته هېڅوک هم نشته بغیر د خدای نه، بس دغه یو خاوند مې. دا کور خپل دی؟ دا کور هم خپل دی او په دې به هم راباندې دغه کوي به لکه ځمکه خو یې رانه ګیره کړې وه، خو یې نه دغه کوله، خو د هغې د پاسه به هم وي دا کور هم زموږ دی. نو بس دا زورور دي. دا خو یوازې ما 4. او دا کومه تاڼه دي؟ دا مندڼي تاڼه ده؟ مندڼي تاڼه او دلته چا چا دی FIR کړی دی؟ ګلالم دی او شیر دی او مدالم خو پکې زخمي دی او خو داسې نه دی لکه روان هم وه سره، خو دغه 3 کسان دي، مدالم او شیر او ګلالم. دلته ما ته دوا ته هم دې ځای کې اړو څوک ښکاري نه که نه؟ خپل خپلوان هم لږ هېڅوک هم نشته بغیر د خدای نه. ده به څه کار کوه ستا دې خبرې؟ ده به پردې ګاډې چلو، دې ټول کلي ته یې دارې پته ده، ټول عمر هغه پردې مزدوري کړې ده. ماشومان د سبق وایي؟
د لور او زوی مې ضیا و دا دوه واړه دي هغه به بوتلل خاوند نه دی ځای ته لنډ سکول له پیاده به تلل او پیاده به راتلل بچي درته څه وایي لکه دا خو په دویمه ورځ ته لا خیر دی خو په هیڅ هم لا نه دي خو خیر دلته زموږ څه نه دغه کېږي د دوی هر څه وس کېږي د دولت زورې شته د ځوانانو زورې شته او زموږ هېڅ درک هم نه لګي ستاسو نوم بچي سنان سنان پلار دې مړ شو او ته به سکول ته تلې هر څه به درکړي او تا ته څه ټایم پته ولګېده چې پلار یې د لګي د شپې ته څه وایې اوس دوی دوه جي په چغو دوی راپاڅېدل سار چې به تلې څو پیسې دې درکړي لس یتیمان شو کتونکو دا داسې یو غم دی چې دا زغمل ډېر ګران دي لکه دې بچی ته وګه بچی ستاسو چې موږ سره اوس حکومت وال انصاف وکړي ته هم سکول ته تلې بچي پلار به څه ویل پلار به دې ته څه ویلي چې سکول وایه او ویویشته دله کتونکو لکه دلته الفاظ ختم شي چې زه ووایم څه دا لانجه چې کومه ده دا په 14 جیره ځمکه باندې وه چونکې دلته کې ټولې ځمکې قبضه دي خپلې نشته ذاتي نه وي قبضه دي هغه قبضه ځمکو باندې د دې څلورو بچو پلار مړ کړی شو او دا یتیمان شو غم جړی یم چې کوم دی نو دا بچي مې جړی په مور هم وخت تېر شو په هغه هم وخت تېر شو په دې ماشومانو ژوند څه شو حقیقت دا دی زه دې ځای ته رالم چې درک نه لګي د دې کلي په خلکو باندې منحصره ده چې دا څلور ماشومان دا دوی څنګه پالي دا لانجه څه د څلورو کالو راسره روانه وه دې کې سوک سپېړه بیا پکې دې ماشومانو پلار ډز وکړو د دې ځای یو سړي وینا مطابق چې کس یې په دې ځای ویشته دي خو هغه بچ شو خبره به د ډز کو نورو په ده باندې د دې ماشومانو په پلار باندې ښه لوبې شوي دي ښه وخلې شوی دی ځای په ځای وخلې شوی دی خو دغه ډز وشو د هغه ډز په بدله کې چې کوم دی نو دوی پلار چې کوم دی هغه مړ شو هغه وویشتل شو داسې ده که او هوایي ډز وکنه هغه خو ځان خلاص کو سره دې کې د چا جرګه مرګه نه کوله جدي کې بس هیڅ هم څه نه دغه کول دوی نه منل زورور دي او یوازې زموږ نه دلته تره دی هغه تره لوري میرا تر د هغې نه هم ټول جایداد ګیر کړی دی که موږ داسې دغه کوو خیر دی بار وغیره وغیره خلکو نه تپوس وکړي دا ستاسو رشته دار دي دا دوی تربوران دي خپل خلک دي لکه کتونکو موږ وایو چې موږ سره خیر دی دې مشر ورور دله زه څنګه د لاسه ورکم دله دوه خویندې دي ورته مور ورته پاتې شوه دی خو به دا روز دوه چې کوم دی نو د دې خپلو ترور بچو سره یا چا سره به هسې منډې تړلي ووخي خو لکه دې نه مخکې به د دې پلار یاد خو د دوی نه نه دغه کېږي کتونکو دا خلک چې کوم دی دا د امداد هم طلبګار دي خپلوان یې ټول غریبانان دي ځکه په دې موقع شته دی نه په شکور کې چې چا نه هم تپوس کوي چې هغې کور ته ځو ستا خاوند څه نوم دوست محمد خلک یې پیژني دا ډاټسن ډرایور و پردې ډاټسن به یې چلو خو لاړه ژوند یې تېر که خو پولیس والا ته دا وایم چې دې ماشومانو ته وګوره او دې اوښکو ته وګوره او دې ژړا ته وګوره دې سره د انصاف وشي دا ستا چې کوم دی نو خوري نه دي صحیح ده جی او بالکل څه وایې په دې یاره جی بس دا ووایم چې لکه دا خو تاسو په خپله دا واقعه په خپل حالات ولیده که نه دا دویم مرض د دې دغه یې په سرو سترګو جاړي ټول خلک دوی سره جاړي دا ټول کلي ظلم ورسره شوی دی د خپل حق دپاره مړ دی څه دام نه رچي یاره د هغوی نه دغه کو خپل حق یې غوښته نو یم بس دوی سره دغه خبره دوی سره انصاف وشي دوی ته یې د خپل حق هم میلو شي او حکومت زموږ دا خواسته چې د دوی فورا د ګرفتارۍ دغه وشي دا ولې ګرځي ښکاره دغه ریکوله او دوی دغه نه کېږي دا دغه هرومره سړی دوی سنبال کړه دا ستا خور ده دا چې زما خور ده تاسو څه کار کوئ زه خو جي بس لاس وخت په مزدوري کوم موجوده وخت کې څوکیدار یم دا بل رور دی راشه دې خوا ته دا ملګري خو مونږ 400 کې وینو ستاسو زما غنی رحمان نوم دی چې زه ډېر وخت نه مزدوري کوم تنګي روډ باندې
او به دا ما د خوراکي سره ډېر زیاتې وشو لکه دا ډېر وخت نه دا زیاتې کېږي په دې کور باندې هم دوی راځي حملې کوي پې کله تاڼې ته کله دغه ته دغه سړی مړ شو او په زما ډي پي او صاحب نه دا مطالبه چې مخروران دې ونیولی شي نور به زه څه وکړم غریب یم څه کولی شي کتونکو زه په دې ځای باندې دا خبره کوم چې زورور یو الله دی دا ځمکې پاتې دي دا پولې پاتې دي زموږ دغه 2.5 ګزه ځای دی دا ځان له ښه کول دي دا ځان له ښه کول دي دا موږ په څه باندې نښتي وو انا او خلک به څه وایي سوچ دا پکار دی چې الله به څه وایي الله ولې موږ د ځان نه ناراضه کوو د یتیم په سر چې وي لاس کیري حدیث دی نو چې څونه ویښته د لاندې راغلل دومره نیکې شوې دومره نیکې شوې نه نه زه وینم د مړي دویمه ورځ ده د مړي دویمه ورځ ده به تاسو په خپله سوچو کې زه تاسو ته د دوی دا کچن ښیم دا داسې ټیم کې چې کوم دی نو خلک هر څه روړي او په کچن کې پراتی یې په داسې ټیم کې خلک هر څه روړي او په کچن کې پراتی دا د مړي دویمه ورځ ده ډېر بې اسرې خلک دي او دا د شکور په مین کلي کې دي څه په بل ځای کې نه دي د شکور په مین کلي کې دي دا چې کوم دی نو دا بس زه په چا باندې سیسم نه وایم پته نه لګي چې د یارې ولا څوک څه نه روړي خو بله وجه ده ولکه زه دې ماشوم له چې کوم دی نو د دوی اوس خو سهاره د روزګاري سم نشته هیڅ هم نشته جی بس الله سره ده جی ستا موبایل نمبر څه دی زما جی 0319 920 6009 او ستا د موبایل نمبر 0301 89 92 937 صحیح کتونکو دا چې کوم دی د ماشومانو ماماګان دي دا ما چې نمبر دله په کوم درکه دا وګوره جي دا خال دی دا خال دی دا ستاسې دي دغه راشه دی خوا که نه دا جی زما مرو دا مې مرو دی دا زموږ کشر دی ښه بس جی دونه پورې حالات یې کمزورې شي بجلي او دغه مور کړی نشته او دونه بېوسري نو بس نور بس ووایو خو هغه بجلي او جي هغه خو یو طرف ته کا خو بس مونږ دا وایو چې بس بل بېوسي خو به ګوره لاول به بېوسي خېږه تاسو چې کومه خبره کوئ چې دا کوم زور جبر دا دغه شو دا که تولیانې خو خلکو روړي خو دې ته وګورئ جي دا چې کوم دی دا یو واده ورسره مونږ کوو چې انشاءالله خوراک نه به اوس خو درېیمه دا خلکه پالنه کوي دا ارزه یو دستور وي څه ناڅه خلکه روړي چې ډوډۍ ده دغه څه خبره نشته دی خو انشاءالله د خوراک غم به ورپسې مونږ کوو او به مو پسې تحریک لبیک لخوا کوو او به ورپسې رارسي انشاءالله خو پولیس ته دا وایو چې دې کې د انصاف وشو د کلي مشرانو نه هم غوښتنه کوو چې دې کې دې رامینځته شي 4 کاله چې کوم دی نو دا ستاسو کوتاهي ده دا سستی ده خو دې کې یو سړی و چې یاره سړی چېرته یا ماروغ ونه کړی شوه بلکل دا د دې ځای د شکور د مشرانو دپاره شکور د ناظم دپاره د هغوی دپاره چې کوم دی دا یو سوالیه نښه ده نن دا مور چې کوم دی دا غوښتنه کوي دا 4 یتیمان ماشومان دا وګوره زر ته دا ماشومان ښیم زه دې ځای مشرانو ته وایم خو دې کې م روغه جوړه کړې وه خلکه د 20 مړو روغه کوي یو ډزو شو د ډز روغه پکې څه وه کېدی شوه بلکل کېدی شوه یو هفته مخکې ډز وشي او په دې یو هفته کې چې کوم دي څه ونه شي نو اوس هم څه تلې راغلي نه دي چې دا ماشومان دلته ښکلې ژوند تېر کړي او د دوی دا زندګي چې کومه ده هغه بخال شي او د پولیس د مندړي پولیس نه غوښتنه کوم چې دا خلک درنه ګیلهمن دي دا خلک وایي زموږ تپوس یې نه دی کړی ایس ایچ او صاحب زه منمه چې دا موجوده حکومت خزانه دیوالیه ده تاسو له تیلو پیسې نه درکوي خو لکه دا خلک هم د تیلو پیسې نشي ورکولی د دوی څه درک نه لګي دغه د کور حال دی لکه کتونکو زه په دې ځای کې هم ګیله نه کومه د شکور چوکۍ دپاره دروازې 1.5 لیټر تیل ورکوي په 1.5 لیټر تیل کې شکور چوکۍ والا خو یو پېره دې خواته راغی نو په دویم ځل نه راځي نو د پولیس نو دې خلکو نو دې حکومت کې د پی ټی آی په دې حکومت کې دا ظلمونه دا جبر دا زیاتی دا یو معمول ګرځېدلی دی انصاف په دې کې شته دی نه هغوی نه د ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي نو د هغوی نه خو به تمه نه کوو خو بره د الله کیمره لګېدلې ده او د الله څپېړه چې کومه ده نه ډېر عجیبه ده زورور الله دی انسان بس یو زورورتیا بسي ماشومانو سره جنسي تیری په دې حکومت کې وشوې آیس په دې حکومت کې زیات شو سود
په دې حکومت کې زیات شو، باچاګردي په ادارو کې په دې حکومت کې زیات شو، مثالي پولیس په دې حکومت کې روان شو، او تیل چې کم دی نو په دې حکومت کې به پولیسو باندې بند شو. او نن هغه پولیس چې کم دی داسې مظلوم ته په رارسولو کې چې کم دی نو دا د کلي مشر وي، هغه به بیا چوکۍ والا لږې پیسې ورکړي نو هغه به راشي. او یو سړی وایي که نه چې زه ډېر په ایماندارۍ ډیوټي کوم او زه مظلوم له انصاف ورکوم، د انصاف په څه ورکوي چې تیلو ټانکۍ کې به ورته تیل اچوي نه به انصاف درکوي. دا زاړه نه چې یاره یو ایماندار کس په مله داسې وي چې هغه به د مظلوم سره ودرېږي. بهرحال کتونکو دا 3 بچي یو بل بچي زه سوشل میډیا او میډیا والا ته میم چې راشي دې خلکو له او دې خلکو د اواز پورته کړي. ډېره مننه، خوشحاله.